سپي که یو شیز مړ کو نه هغه حلال دی. ویڈیو آخر پورے وګورئ او واورئ بیا به سمجھ کے راځي. ویڈیو آخر تک دیکھو. کتے نے اگر کسی چیز کو مار دیا اور وہ مر گیا تو پھر حلال ہے. دا آخر تک ویڈیو ضرور سنو. حرام نوی خبیث نوی هغه ته وایي پاک حلال طیب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د قرآن ترجمه د قرآن درس لفظ په لفظ پښتو او اردو دواړو کې تر اخره پورې وګورئ او لایک یې او شیر یې لازمي. قل ورته ووایه احل لکم الطیبات حلال کړی شوي دي تاسو لره پاک صاف حلال. په دې کې به تاسو ته یو حلال شی دی خو هغه کومه خبره ده چې هغه دې ورسره نه کړي نه هغه بیا مرداریږي. دا اخره پورې ویډیو واورئ وګورئ. ښکاري سپی دی یا ښکاري باز دی. सूरत मैदा 4 नंबर आयत नवाली तर 5 नंबर आयत پورې په پښتو اردو کې ترجمه اخر پورې وګورئ او لایک کې او شیر کې چې ټول مسلمانانو ته د دین خبرې پته ولګي. واذکروا اسم الله علیه او نوم اخلی او یادوئ نوم د الله پاغي. تعلیم یافته سپی د تعلیم یافته سپي ښکار حلال. تعلیم یافته څه ته وایي؟ اوس غوږ ورته کېدی مخې ته بیا یې ځغلی بیا یې واپس کړی نو بیا واپس کېږي. په درېیم ځلې بیا ځغلی واپس کړی نو بیا واپس کېږي. ته داسې سپي ښکار حلال دی. او مخې ته تاسو ته پوره خبرې کوي. ویډیو آخره پورې ګورئ او لایک وکړئ شیر وکړئ. مخې ته غوږ کېدی چې کله دا سپی یا باز لګي نو بسم الله به ووایي. ویډیو لایک کړئ د الله د رضا لپاره. ویډیو لایک څوک ویډیو د دین د اذان د قرآن ویډیو څوک لایک کوي نه شیطان یې نه پرېږدي. اوس دا ویډیو لایک کړه بیا به دې هېر شي. دغسې یو شي باندې غشی ولي یا چریز ټوپک سره ډز کوي بسم الله دې ووایي نو دا شی حلال دی. د دې ځای نه اوس دغه درس شروع شو. सूरत मैदा د 4 नंबर आयत वाली तर 5 नंबर आयत پورې او اخره پورې وګورئ. خو ضروري لایک کې او شیر کې چې هر مسلمان ته د قرآن د درس د قرآن د ترجمې لفظي ترجمه د لفظي معنی پته ولګي چې الله پاک مونږ ته قرآن کې څه ویلي دي. اوس مخې ته ګورئ چې د اهل کتابو ذبیحه شوه یا د هغې ښځې او زنانه شوې هغه روا دي او که نه دي. چې حرام نه وي خبیث نه وي هغې ته وایي پاک حلال طیب. طیبات څه ته وایي؟ كل ما لم يأتي تحريمه في كتاب الله تعالى ولا في سنة ولا في إجماع ولا في قياس. طيب او طيبات هغه شیزونه چې د هغې حرمت نه قرآن ذکر کړي نه سنت نه اجماع او نه قیاس هغې ته وایي پاک. حلال ګڼ دي نو ځکه یو شی نه راوړي او حرام لګو نو ځکه ذکر کړه. قل ورته ووایه احل لکم الطیبات حلال کړی شوي دي تاسو لره پاک صاف حلال. وما علمتم من الجوارح او حلال دي ما هغه علمتم من الجوارح چې ښودنه کړي تاسو من الجوارح ښکاري زناور مکلبین ځغلون کې تاسو هغې لره. دا ګران دی غور سره ګورئ. وما علمتم من الجوارح حلال دی تاسو لره هغه علمتم چې تاسو تعلیم ورکړئ ښودنه کړي من الجوارح ښکاري زناورو لره. ښکاري سپی دی یا ښکاري باز دی مکلبین ځغلونکي تاسو دې لره. تعلمونهن تعلیم ورکړی دی تاسو دیتا مما د هغې علمکم الله چې ښودنه کړې ده تاسو ته الله. فکلوا نخرئ مما د هغې امسکنا علیکم چې ایثار کی تاسو لره. واذکروا اسم الله علیه او نوم اخلی او یادوئ نوم د الله پاغي. وما علمتم من الجوارح هغه سپی یا هغه باز
چې تاسو ولا تعلیم ورکړی تربیت ولا کړی نو کده تز غلای ښکار پسې او دې ښکار نسی او تعالی راوړي نو دا هم ته خوړی شي دا حلال دی خو د دې شرایط دي یو شرط دا دی علمتم چې تا ولا تعلیم ورکړی تربیت کړی تعلیم او تربیت معنی دا نه چې ته یو شي پسې ولګې نو دې منډه وي او چې وای واپس نو واپس کیږي بیا یې غلای بیا واپس کړي بیا واپس کیږي په دریم ځل بیا غلای واپس کړي بیا واپس کیږي ټارګټ تزار نسی واپس راځي دې ته وی تعلیم یافته الجوارح دا د جارح جمع ده چې د ښکار پسې دی واغه غواخونو سره نسی یا نکونو سره نسی او هغه زخمی کوي مکلبینا چې تیز غلای تی مالکی تا ولا تربیت کړی دی تعلیم دی ور کړی دی تیز غلای نو دیز غلی په خپل نس غلی چې تو ورته اشاره نه کوي دی په خپل نس غلی او شی نسی دا بیا روان دی او بل شرط دا دی امسکنا علیکم چې دی یو شی ونسی او بیا ایثار کی دا څنګه چې په خپل یو خوري تعالی راوړي او وذکر اسم الله علی چې کړه دیز غلای نو بسم الله ووایي اوس دا سپې دی او کده باز دی ښکاری ته یو شی پسې لګي او دې ښکار کوي او تعالی راوړي نو دا تعالی حلال دی روانه دی خوړې شي او کدا غشي ژوندۍ لا صاحب کی نو بیا اول حلال کی بسم الله الله اکبر به وای نو بیا خوري وما علمتم من الجوارح او حلال دی تاسو لرا هغه چې تاسو تربیت ورکړې دي تعلیم ورکړې دي خودنه کړې ده من الجوارح کاری زناور سپیده یا باز مکلبین از غلون کی اغیلرا تعلمونهن تعلیم ورکڑے دے تاسو اغیتا مما دہغی علمکم اللہ چی تعلیم خودن کڑے دے تاسو تعالی فکلو نخرے مما دہغی امسکنا علیکم چی دے ایثار کی تاسو لرا وذکر اسم اللہ علی او یاد وینم دا اللہ پاغی چې کله دا سپې یا باز لګي نو بسم الله به وای دغه یو شی باندې غشه ولي یا چریس ټوبک سره ډس کوي بسم الله دی نو دا شی حلال دی واتقوا الله او یریږئ د الله نه حرام نزان اوساتای حلال اخرى واتقوا الله ان الله سريع الحساب یقینا الله زر حساب غستون کې دی اليوم احل لكم الطيبات دا اليوم ولی راوړو مخکې راغلیو اليوم اکملت لكم دینکم دین کامل شو نو چې کله دین کاملو نو سوال دا راځي چې د اهل کتابو ذبیحه شو یا داغي خزي او زنانه شوي اگر اوادي او کنه دي نو اليوم احل لكم الطيبات نن رز حلال دی تاسو لرا پاک شیزونا طیب وطعام الذین او خوراک ده غچا خوراک نه مراد دی ذبیحه وطعام الذین او ذبیحه ده غچا اوتل کتابا چې ورکړی شوی دی ورله کتاب يهود نصارا حل لكم حلال دی تاسو لرا وطعامكم حل لهم او ذبیحه تاسو حلال روا د دی لرا يهوديان دي عیسایان دي دی ته ویل کیږي اهل کتاب د دې ذبیحه تاسو لرا روا ده او تاسو ذبیحه هم دی لرا روا ده وطعامكم حل لهم دای ول راوړو چې تاسو ذبیحه دی لرا روا ده یو وجه دادا کستا ذبیحه او ستا غوخه چې ته ساروی حلال کی او پټه پټه کی او بیا ریت کی کړای ته نه بخه کی او دی باندې خورای نو دا خیال ځړه کې مراوله چې ما به الله بدی ونسی زګر ناروا کو نه وطعامکم حل لهم ذبیحه تاسو دی لرا حلال ده روا ده
بل دای ذکر راوړو چې د هغې ذبیحه تاسو لره او ستاسو ذبیحه هغې دپاره روا ده یو بل منې خوراک څښاک دا روا دی دې نه ذهن ته دا خبره راتلی شوه چې د دې ذبیحه موږ لره او زموږ ذبیحه دې لره روا ده نو کیدای شي چې د دې زنانه موږ لره روای او زموږ زنانه دې لره روای نو د هغې نفي کوي چې داسې نه ده وطعامکم حل لهم ذبیحه ستاسو روا ده دې لره مخکې راځي والمحصنات من المؤمنات او پاک لمنی پاکی مومناتی زنانا دا هم روا دي تاسو لره والمحصنات او پاک لمنی من الذین دهغه چا اوتوا الكتاب چې ورکړی شوی دی ورله کتاب یهودیان عیسایان من قبلکم پخوا تاسو نه کتاب ول الله ورکړی پخوا تاسو نه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يهودنا دا عیسایان دا نو هغه هم تعالی را روا ده اذا اتيتموهن کله چې ورکئ تاسو دی لرا اجورهن مہرون ددی محسنین داسې حال کې چې نکاح کوونکی غیر مسافحین نه یې زنا کوونکی ولا متخذی اخدان او نه یې پټې ساتونکي یارانې آشنایي لره یو یهودي یا عیسائی ښځه ده ته ورسره نکاح کولی شي په نکاح یې اخیستی شي چې کله ته د نکاح اراده لرونکی او زنا کوونکی نه او پټه آشنایي او دوستانه ساتونکي هم نه نو د هغې زنانو سره مسلمان نکاح کولی شي خو د دې عکس نشي کېدی چې مسلمانه زنانۍ او یهودي سړي سره یا عیسائی سړي سره واده کوي نو دا روانه دي وطعامکم حل لهم ستاسو ذبیحه هغې لره روا ده یعنی جانبین نه دا کېدی شي چې ذبیحه د یو بل اخری په یو بل اخره وای دا کېدی شي خو مکانحت جانبین نه روا نه دی یو طرف نه نکاح کېدی شي جانبین نه نشي کېدی ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله دای ولی راوړه چې کله ورسره نکاح کېدی شي نو کېدی شي دا مذهب هم سړی اخیستی شي نو وایي نه مذهب باطل دی ومن یکفر چا چې انکار وکړه بالایمان د ایمان نه بالایمان د ایمان نه انکار څه معنا یعنی الله امر کوي چې ایمان راوړه په الله په قرآن په پیغمبر او یو سړی د دې امر نه انکار کوي نه مني نو دی کافر دی ومن یکفر بالایمان چا چې انکار وکړو د حکم د الله نه فقد حبط عمله یقینا برباد شو عمل د دې وهو فی الاخرة من الخاسرین او دې په آخرت کې دې تتابانیانو نه لائک کرو شیئر کرو الله کی رضا کے لیے زمونږ د هر یو ویډیو د قرآن دا ترجمه او د علماء بیانات زمونږ یوټیوب چینل او فیسبوک د دواړو لینک یو شانت دی یعنی قرآنی معلومات یعنی @ ته ولیکو او بیا دې ولیکو غټ کیوں دی ولیکو قرآنی معلومات چې لیکای کې به غټ کیوں لیکي او په فیسبوک او په یوټیوب دواړو کې ګډېدل مړېدل نه څه قسم غانې نه صرف د الله د رضا لپاره چې هغه خبرې چې په هغې الله او د الله رسول خوشحالي انشاءالله په لایک کولو سره به تاسو ته اجر ملوي الله پاک هم په دواړه جانه کامیاب کا صرف د الله د رضا لپاره لایک کړئ او شیر کړئ خپل الله پاک ته خپل محبت وښیه